دا زندگی د انسان د پاره انتهایی قیمتي ده. وس کو دی انسان د خپل زندگی را واغستله او دای په ښکلي ځای کې استعمال کړه او د الله تبارک و تعالی د مرضی د رضا د چاحت مطابق د خپل زندگی تیره کړه. یعنی په دې کې د الله عبادت وکړو. الله تبارک و تعالی د انسان د کومو اشیاو نه منع کړی دی د هغې نه یې ځان وساتلو او د کومو کارونو چې ورته الله رب العزت حکم کړی دی د انسان ته په هغې باندې عمل وکړو، نو دې انسان ته به انتهایی پیدې میلاو شي او دی به یو اعلی مقام ته الله تبارک و تعالی د دې زندګۍ په حساب باندې ورسي، خو که دا زندګي په صحیح طریقه استعمال کړه. د زندګۍ مثال د واورې دی. اوس یو انسان واوره راواغستله او دا یې په یو لوښي کې کېښودله د ګرمۍ په موسم کې، نو دی به ټیم په ټیم باندې د دغې لوښي نه ځان له یخې یخې اوبه رالي او استعمالی به یې څکي وی، مزې به ترېنه اخلي. خو چېرې دا واوره ده په صحیح ځای کې کېنښودله او هسې په زول پرېښودله، دا واوره به اوبه شي خو دله پیدا نه ورکوي. دقه شانتې د زندګۍ مثال دی. خو ده د خپله زندګي د الله د رضا مطابق تیره کړه، د الله د رسول د سنت مطابق تیره کړه، د دین او د اسلام مطابق تیره کړه، نو بیا الله تبارک و تعالی د انسان ته د آخرت په اعتبار سره مزې ورکوي او دا مزې د آخرت چې دي نو دا بیا ډېرې اعلی دي په اعتبار د دنیا سره. نو د آخرت زندگی ځان له ښایسته کول پکار دی، ځکه د دنیا دا لږ ساعت دی، لږ ټیم دی، دا به تیر شي، که په راحت کې وي، که په خوشحالۍ کې وي، که خفګان کې وي، که په تکلیف کې وي، که په بیمارۍ کې وي او که په صحت کې وي، دا به تیریږي په انسان باندې. او کله چې د ده اجل او نیټه پوره شوه نو بیا د هغې نه وروسته به دې انسان له مرګ راځي او دی به آخرت ته چې دی نو بیا رحلت کوي. نو د آخرت زندگی هغه لا متناهي زندگی ده، نه ختمېدونکې زندگی ده. نو د هغې زندګۍ دپاره یې دا د دنیا دا لږه زندگی قربان کړه، د الله د رضا مطابق یې تېره کړه، نو الله دې انسان له یو مقام ورکوي، یو مرتبې ته یې بیا رسوي. نو الله تبارک و تعالی دې مونږ او تاسو ته هغه مقام دا دې راته رانصیب وکړي او الله رب العزت زمونږ او ستاسو زندګۍ دا قیمتي کړي.